قابل احترام زمونږ استادو په شریک باندې درون ملما د صوبہ بلوچستان سابقہ صوبائی منسٹر او د ملک په ایوان بالا کې د علماء حق د طرفنا یو توانا آواز او په دغه میډیا او پټاک شو باندې د عالم اسلام بهترین انداز کې ډیر عالمی ترجمان او عالمی شهرت یافته سنیټر حافظ حمدالله صاحب چې الحمدلله زمون په یو ډیر مختصر دعوت باندې اغي د سکرنا بیګارا ورسېدلو سره د غستړیوالي اغینن بای روډ الحمدلله دې زیتا تشریف راوړه دا پدې ټول علاقه باندې پدې علماء باندې داغي او عظیم احسان دی داغي وجدا دا چې داغي الحمدلله د ملک په طول عرض کې درنو علمی اجتماعاتو کې الحمدلله داغي شرکتي یو صوبه کې بل صوبه کې د اغا دمر مصروفیات باوجود اغي استاسو د کلی ته دی باندې ته دی رئیس علاقه تا اغي تکلیف برداشت کرال المنداغي د زړه د کومینا انتهایی شکریا ادا کو اغي سره خوا کې ناس د جمعیت علماء اسلام ذلی امیر حاجی سبحان علی صاحب او مولانا حنیف الرحمن صاحب مولانا کریم الله صاحب او سمرا علماء کرام د دې پیرخیل دلته الحمدلله ګڼ شمیر کې تشریف فرما دي مختصر انداز کې زده بخاری شریف عام فهم یو سو خبرې بستا سوړان دی حکم او بیا زمونږ استاد مهمان خصوصي چې دا ټول مجمع داغي په انتظار باندې دا ان شاء الله داغي ایمان افروز خطاب وي محترم عزیزانو حافظ صاحب مدذله العالی چې داغي الحمدلله د قران پاک تلاوت او आवाज هغه تاسو چې کوم نه وورید چې څومره بهترین انداز کله روزه کې قائد جمعیت خواله مونږ ورشو او حافظ صاحب موجودی نواغی دا مجلس آغاز بلکہ دا مجلس پا درمیان کم حافظ صاحب باندے تلاوت خامخا کئی دا قرآن پاک نواغی دا قرآن پاک ختم دا الحمدللہ او فرمایا دا قرآن دا ختم مقصد دا پدا سے اجتماعاتو کے چستاسو دے کلی کے دا مدرسہ کے گنش میر دا قرآن حافظان تیار الحمدللہ گنش میر ناظر اخوان تیار دا کم عظیم خدمت چې دلته روان دي او د بخاری شریف د ختم معنا دای چې دلته الحمدلله عالمان یا عالمان تیار نو دلته د بناتو مدرسه دا او الحمدلله کال په کال باندې ګڼ شمیر کې ستاسو بچیانی دا عالمان کیږي او نن الحمدلله د بخاری شریف دا اخیرنه درس ورته کیږي په دې وجه حضرت مفتی تقی صاحب لیکلی دي چې ډېر اخلاص باندې امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب لیکلے نو داغه د کتاب له الله دا شان او مقام دنیا کې ورک چنن داغه په اخیرنی درس باندې ک الکانی نو دستار د علم ورفسر شي او ک جنکی نو داغي علمی چادر پوشی دا اوشي نو الحمدلله چې دغه مقام د کتاب له الله ورکړې وغیلی کلی دي چې هر څومره د احادیث او کتابونه وای خو بخاری شریف نه ویلې هغه تاسو عالم نه وای د سند د علم ورکې نه دستار د علم ورفسرای او قبل د احادیث یو کتاب نه وای خو بخاری شریف وای نو دا علما هغه عالم وای دستار د علم ورفسرای او سند د علم ورته ورکې محترم عزیزانو اسانه پښتو کې د بخاری شریف تعارف هغه د چې دا زمونږ استاد په دین او په مذهب کې دا الله د عظیم کتاب قران پاک هغه پس دا دویم نمبر کتاب دی او دا د تمام دنیا علماء حق د شرق نواله غرب پوری مذاهب اربعو کې عدد قائل دي چې اصح الكتب بعد کتاب الباری الصحیح البخاری دا قران پس دویم نمبر کتاب دی او څنګه چې د قران فضائل احادیث مبارکو کې راغلي چې دا غي په ختم باندې کوم خیرونه او برکتونه الله نصیب کوي مسلمانانو ته نو دغه شانت علماء د بخاری شریف فضائل چې کوم دي دا هم بیان کړي چې څنګه د
مقام قران پس دویم نمبر دی نو دغه شانتی په فضایلو کې قران پس دا دویم نمبر کتاب دی امام بخاری رحمت الله علیه 14 کال کې دا کتاب لیکل دی دا 14 کال هغه تروجنی ولوا او دا یو کم اتیا د پاس 9000 احادیث را جمع کړي هر حدیث د 2 رکعات نفل او استخاره په دې وجه باندې الحمدلله دا کتاب الله تبارک وتعالى ډېر لوی مقبولیت دی لورک بالفاظ دیگر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کتاب ویلې نو مخکې د الله د کتاب ختم شو او دا اوس د الله د پیغمبر کتاب دی ځکه امام ابو زید مروزی دا د امام شافعی سے یو مقلد دی یو ځل د خانه کعبه خوا کې د حجر اسود او د حتویم ترمن زودو علامه ابن حجر سے لیکلی دی وای دغه دوران کې خوب کې رسول الله مبارک ولید نبی علیہ السلام ورته فرمای ابو زیدا تبکمه پوره د امام شافعی کتابونه درس کې زما کتاب بولې نه درس کې هغه تاسو که حضرت تاسو کتاب کم یو دی وای دا بخاری شریف چې دا زما کتاب دی نو دې ته د الله پیغمبر خپل کتاب ویلې دی نو دا د الله د پیغمبر کتاب او قران د الله تبارک وتعالى کتاب لہذا امام بخاری رحمت الله علیه دې کې یو شپږ نصیحتونه کوي زاغه نصیحتونه باندې اکتفا کوم امام بخاری دې کې درې اتیا کتابونه دننه دا چې کوم دی راوړي دي اولنې کتاب الایمان او اخره کې ختم کړي دي په کتاب التوحید والرد علی الجهمیه نو دا توحید دا خو په ارکانو د ایمان کې رکن اعظم دی چې کوم درې ارکان د ایمان دي هغه کې رکن اعظم او فرد کامل دا توحید دی نو په ایمانیات شروع مشوا او دا رنګ د ایمان پر رکن اعظم باندې خاتمه راوستا دا مونږ او تاسو ته دا ترغیب راکې او نصیحت کوي چې رب د ایمان دا عظیم دولت دنیا کې در نصیب نو بیا به تر مرګ پورې د ایمان حفاظت کې چې دا قبر او لحد ځان سره یو زمونږ د دې ملک یو ډېر عظیم عالم تیر شوی قاضي حمید الله خان صاحب او د 400 دغه چینه کې دفن شوی دی 400 کې عمر سره ټول عمر گجراواله کې درس کړو هغه به دا ایمان با ځان سره د اخرت تروغ رسې وای هغه زمیدار هغه تخم نه کری چې هغه سپګو والی یا چنجو والی نو اسنه د قادیانیت چنجه درته نه لګي د شیعیت درته نه لګي دا د دنیا فتنه د الحاد دا فتنه رالی د حالاتو کې د خپل ایمان تحفظ بکې ما غورز سواد کې چې کوم نه د بخاری ختمو د دې د عصري تعلیمي ادارې یو مشر را سره ناستو ما ته وی زمون په ملاکنډ ویجن کې دا سمره ایتیست کې دی رجسټرډ په دې عصري تعلیمي ادارو کې په دې کالجونو یونیورسيټو کې دا تقریبا 200 نه ابو روان چې دا ملحدین دلته ما سره بل ملګری ناستو ما دا خبر او چې امام بخاری دا صد پاسه اتل زر رکعات نفل کړي ما ته وی مولوی صاحب دا خبر تاسو کوي خدا خو زمون دا پروفیسوران نه مانی مې ولې نه مانی وی هغه وی چې دا 18000 رکعات نفل د 16 سال سره د دې میچنګ ناراضي دا خو امام بخاری نیت تړلې یو بیا به سلام ګرځو بیا به نیت تړ بیا به سلام ګرځو دا خو د 16 سال کې نه برابرۍ دا قسم خبره دا رواني نو امام بخاری دا نصیحت کوي توحید باندې خاتمه را ولی چې د ایمان حفاظت وکا اوس د ایمان حفاظت پسنګ کې نو تدبیرم درته امام بخاری کوي یو اوله کې یو د اخره کې اوله کې کتاب الایمان پس متصل کتاب العلم ذکر کوي مونږ او تاسو لدا ترغیب را کوي چې ستاسو د ایمان حفاظت په ال کېږي چې ستاربت او تعلق د علماء سره ستالاس د علماء په لاس کې ځکه ایمان پس متصل کتاب العلم نو دا علم عرض دی دا قائم بالغیر یو غیر دغه وجود د علماء دی چې دا علماء به استابه د دې سره اتصالي د دې په لاس کې بدلاسي الله به د ایمان حفاظت کوي او بیا دلته کې امام بخاری دویم تدبیر په اخره کې کوي چې کتاب التوحید کې رد په جهمیه باندې کوي دا دې ته اشاره کوي چې یو د علماء حق سره خپل ربط قائم کا او دویم د غلطو ډلو نه خپل حفاظت وکا ستا ایمان به محفوظ پاتې شي کنه ته د علماء حق نه لري چلےږي او په غلطو ډلو کې شاملې نو بیا دا تمام مکه چې ایمان به قبر ته ځان سره محفوظ یوسي نو امام بخاری ترغیب ور
ورکړي چې علماء سره ربط او د غلطو ډلو نه دغه نه اجتناب په دغه غلطو ډلو باندې کتاب الایمان کې امام بخاری ردونه کوي لیکن البته اشارات کوي دا ته یو محدث په وایي چې دا معتزله باندې رد دی دا په مرجئه دی دا په جهمیه دی دا په خوارج دی دلته په امام بخاری ډایرک ورغه او تصریح وکړه چې ورد علی الجهمیه او دا یو خبره به ذهن کې دی چې دا جهمیه دا د مذهب په نامه باندې گمراه ډلوا نو نن ګوره دا سیکولر او لیبرل طبقه دا خو اسم دا غینه حفاظت لک آسان دی لیکن یو ډله دا چې د مذهب په نوم باندې گمراه ډله راشي او دا غم ګیرو پټکی او زما د عالم حقم ګیرو پټکی نو د داسې فتنې مقابله بیا لګ ګرانش لکه هغه ورځ د مشایخ کنونشن کې کېنولي و یو ډېر درنه بورای دا خو ټوپ به و کله به وستا پلاس بیعت کوم او کله به ودا کوم بیا د دې فتنو مقابله دا بیا ګرانش چې ګیرې می پټکی می نو امام بخاری جهمیه باندې چرت کوي دا دې ته اشاره کوي چې د مذهب په نوم دا کوم فتنې راځي دین حفاظت تاسو د پاره ډېر زیات ضروری دی دویم دلته کې یو نصیحت کوي امام بخاری چې باب قول الله ونزع الموازین القسط ليوم القيامه درینیم زره ابواب بخاری کې وروړي لیکن د قیامت متعلق باب امام بخاری نه دی قائم کړي دلته داس یو مرکب باب وروړه چې د هغه وخت کوم عظیمه فتنه د معتزله یا جاهل حنابلہ او عقیده کوم مسائل غلط تشریح کولا نو التداغی ردم کوي داغي جوابم کوي او بل طرف ته یو عظیم نصیحت مونږ او تاسو ته کوي چې ګوره مرګ را روان دی قیامت را روان دی رب کائنات به یو عظیمه تل قائم کی هغه کې بس تاسو د اعمال وزن چې کوم دې سیب کیږي نو امام بخاری اخره کې نصیحت کوي چې مرګ ځان ته یاد کوي د قیامت ورځ یاد کا د غفلت ژوند او زندگی دې چې کوم دې سیب ختم کا نو باب قول الله ونزع الموازین القسط ليوم القيامه دیکھیں اثبات د قیامت مو قیامت کې بسې یو عظیمه طلب استاسو د اعمال وزن معتزله منکرو نو داغي اثبات چې کوم دې سیب او وان او دویم نصیحت دا کوي چې مرګ سره حضرت شیخ زکریا رحمت الله علیه د پلاس چې بچا بیعت نه پس به درې نصیحت ورته کول یو نصیحت پیدا کو چې مرګ بسره سره یاد ساتي نو لہذا امام بخاری ترغیب درک چې غفلت ختم کا مرګ زړه سره یاد کا دویم با حضرت شیخ زکریا سے فرمائی هغه ورته فرمایل وی اتباع د سنت وبکه نو د اتباع د سنت د پاره دا عظیم کتاب دای چې کوم دې سیب درته وړاندې ک نو لہذا غفلت ختمېدو د پاره مرګ یاد ساتل او دویم دا چې د جبه نه بم غفلت ختمه پدې باندې تسبیحات وایا د الله ذکر په کوا نو دوو زیبدل درکې چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو دا سلور نصیحتونه عام شو چې یو د علماء حق پلاس کلاس ور کول دویم د غلط ډلو نه خپل حفاظت کول دریم دا چې مرګ سره سره یاد ساتل او سلورم دا چې په جبه باندې درب تسبیحات او ثنا او صفات چې کوم دې سیم کول او بل دا یو دو نصیحتونه دا کم فاصلات چې شوي نو اغي ته په دې زمن کې په باب کې دننه دو نصیحت کوي امام بخاری شارحین لیکلی وې دې ملهم من الله دتا الهامی تور دا خبره ثابت شوی وا چې دا سی وخت دنیا کې را روان دي چې زما د کتاب اخیرنه باب او اخیرنی حدیث باندې پدې باندې د علماو د علم خاتمه بکیږي دستار د علم باور پسریږي چادر د علم باور پسریږي نو امام بخاری پاسلانو تا او د پاسلاتو تا یو نصیحت کوي چې ان اعمال بني ادم وقوله يوزن چې اے جنکو اوس پورې تاسو عالمان نه وای نو اوس پورې دومره پروا تاسو پسې چانه کولا نن تا بخاری ختم شه نن ته عالم وګرځې دي اوس خو یو طرف ته اورس په قیامت با ستا کردار او گفتار په هغه تلکم تلل کیږي لیکن دنیا کې بم د خلکو ته کیمرې چې کوم دې زیب دی غکړي ستا عمل کردار او گفتار دې ته بدا عوام نظر کوي نو اسنه چې اے پاسلې دینه پس ته چرته کې داس یو عمل او کردارونه کې چې هغه د علماو په چامه باندې د داغ سبب چې کوم دې سیب وګرځي ستا کردار ستا گفتار
دا به اوس د دې شریعت چې کوم دی سیب او دغه امام بخاری چې کوم تعلیمات دې کې بیان کړل دا به چې کوم دی د هغه مطابقي کردار دا بم د دې تعلیمات مطابق کې او گفتار قول دا به چې کوم دی سیب د دې مطابق شي د جبه حفاظت پدې کې ته اوس عالم نو د حفاظت لپاره امام بخاری رحمت الله علیه ورته طریقه خي و اراده د رسول الله یو دوزی په درته خیم کلمتان دوزی په درته خیم حبیبتان الی الرحمن دا دوزی په دا رب العالمین ډېر محبوب دي یعنی ویون کې هغه ډېر محبوب دي او خفیفتان علی اللسان وینا ډېر آسان دي امی او مولا اغه ته اول وهلت وینا سر فورا یادېږي بجب آسانم دي او ثقيلتان فی المیزان ورس په قیامت کې دا کوم تل چې الله قائمای هغه تل کې د نیکو اعمالو چابړي کې ډېر درنی دي او کدا تسبیحات او کلمات دي په جب باندې جاری ساتل نو دنیا کې د خلکو په نظر کې ډېر لوی درنواله وتعالى درک تاسو دا اولیاء وګورئ پیر ذوالفقار صاحب هغه ورځ وفات شو دا دنیا ور روانه و پلکونو باندې خلق مفتی مختار الدین شاه صاحب وفات شو مفتی مختار الدین شاه په قطر کې مزدوری کولا راغه او د حضرت شیخ زکریا پلاس کې لاس ورک او پجبه ولدا وصایب جاری کړل پیمانه وایا چې څومره درنواله الله د قوم په نظر کې غل ورک چې دا پلکونو خلق جنازې لور روان لکونو خلق پلار کې را واپس شو او پاغه زنګلو کې روانو پاغه شړو کې روانو دا ولدا درنواله خدای ورک دا پجبه دا کلماتو نو ثقيلتان فی المیزان ورس په قیامت په کې درنواله دي او دی قوم چې درته دا کیمرې لګولې دي حضرت محتمم صاحب رحمت الله علیه د شیرګر هغه به دا عوام زمون د دې مولیانو الله مفتو کې چوکیداران ساس کړي خپل جار را می توپ کوي خیر دی خو کوم کې لګون ته خو دې ولیدو نو بس بیا چې کوم نه په اس شیخ چې یو ماشوم وو کنه په دې فیسبوک ګوري وې دا د مدرسې محتمم نه ماشوم یې سر کړل لکه خنزیره اول خو ته پوسو کې چې شیخ دې کده مدرسې محتمم دې هغه ورځ یو سپینګری محتمم ناستو مازان سره د موبایل کې سیو کړي د جمعې پورس او یا دغه سیما شومان او دغه پخوانه یا پیغانو انته خانه کې مخې ته وغیله جامین زلې د ماشومان بچو دا وسړو سم شیر کوي نه نو لہذا محترم عزیزانو نو دا درې کل دا درب پنس باندې ډېر محبوب دي جب باندې وینا کې آسان دي او دغه دواړو تلو کې د دنیا او د آخرت ډېر درنی دي ټول ما سره درې زلوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مبارك شديد